زما محترمو سفیان ثوری رحمت الله علیه دا اوده په خوب کې ګوري چې یو بزرګ ورته راغی ورته وایي ستا ګاونډي وفات شوی دی او ته لاړ شه د هغه جنازه وکړه څه وکړه د هغه جنازه وکړه سفیان ثوری رحمت الله علیه دغه ګاونډي پیژندو چې دا لوی شرابي او لوی ګناهګار بنده دی خو زما محترم را پاسې دی او په سوچ کې تللی دی چې څه کیدی شي څه وجه وی چې د هغې په وجه باندې ما ته په دې خوب کې وویلی شو چې ته لاړ شه د هغې جنازه وکړه بهرحال سفیان ثوری رحمت الله علیه راغی او زما عزتمندو د هغې د کور والاو نه ځان خبر کو چې دا کله وفات کېدو ده خو څه ویل نه ده خو څه وصیت کړی نه و ویره جی دا خو دومره یو بدکاره او یو بدکرداره انسان و هیڅ داسې څه عمل یې نه و خو چې کله وفات کېدو په سترګو کې اوښکې وي سترګې د اوښکو نه ډکې وي او زما محترمو داسې خپلې سترګې اسمان ته کړلې او وایي ای د ځمکې او د اسمان خالق او مالکه په دې بنده باندې رحم وکړه چې د ده نه دنیا شته او نه آخرت شته دنیا هم غرق که د آخرت هم غرق دی یا الله د ده په حال باندې رحم وکړه زما محترمو وی الله پاک ته د دې دا عاجزي دا خاکساري دا جړه دومره خوښه شوله چې د مرګ په وخت کې ورته ټول ګناهونه معاف کړه د مرګ په وخت کې ورته ټول ګناهونه معاف کړه هغه قدردانه الله هغه غیرتی الله هغه زبردست الله هغه طاقت والا الله نن موږ هیر کړی دی مایوس یو هغه ټول عمر ګناهونه وکړه خو په آخره کې د الله په ذات باندې دومره مضبوطه بروسه وساتله چې هغه لوی الله به زما دا لوی ګناهونه معاف کړي ما دا لوی ګناهونه به معاف کړي میاشت کې به که چا راضي کړي نه وي مور و پلار خپل راضي کوي د الله دپاره خپل والدینو نه معافي وغواړئ او الله پاک بخون کې مهربانه دی الله گناہونا معاف کولو والا ذات تے مغفرت کولو والا ذات تے الصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما روجدار سڑی او روجدار خزی دغشان خپل شرمگاہ حفاظت کون کی نارینا او زنانا ام دقشان زما عزتمندو والذاکرین اللہ کثیرا دا اللہ یاد دا اللہ ذکر اذکار پا کثرت سرا کون کی نارینا زنانا اللہ پاک فرمائی دی خلقو دا پارا مغفرت تے و اجر عظیم دے دی خلقو دا پارا مغفرت تے ما سرا او اجر عظیم دے ان قریب بدا دی خلقو مغفرت ہم حکما او دی خلقو لما اجر عظیم ورکم یعنی چې کم دی زما عزتمندو اجر عظیم چې هغه ډیر لوی دی ډیر لوی ورته الله پاک ویلی دی داسې اجر به ورکوم چې هغه ډیر لوی دی د هغې اډوله انتها نشته زما محترمو د الله سره په دې میاشت کې صلح وکړو الله پاک باندې خپل ګناهونه وبخو الله ته وجاړو الله ته جړه فریاد وکړو الله ننم زما او ستا د توبې په انتظار دی اے بندہ بس کا کن بس کا ما طرف تراشا ستا ټول گناهونه به زه معاف کم زما محترمو په دې میاشت کې د الله سره صلح وکړو دا د مغفرت میاشت ده دا د رحمتونو میاشت ده دا د جهنم نه د بری کېدو میاشت ده الله مقدر کړی ده ستا دشمن چې کوم شیطان دی الله تړلی دی تا ته وایي ځکه نه اوسه نور کله خو باندې کې چې شیطانه دوکه دې کم هغه شیطان مې درله تړلی دی زنځیرونه یې پکې اچولی دی او په دریاب په سمندر کې ورغورځولی دی اوس خو تکړه شه که نه اوس خو که که نه اوس خو الله راضي که که نه زما محترمو وی پیشو تر هغه پورې شیخی چې په مګه نه وي پیښه نن موږ او تاسو ته د الله د ګناه موقع نه ګیرئ گینی زنانم پی ورمخی کیگی نارینم پی ورمخی کیگی دا خو موقع نگیریگی زما محترمو بہادری او کمال او بزرگی حق دا چی تا تا یو گناہ
په یو ګناه د قدرت حاصل وي او ته ګناه ونه کې دلته دې ته بزرګي وایي. ستا مخې ته وی سی آر کیبل ټي وي لګېدلی دی او ټول ورته ناست او ته ورته کېننې، دې ته بزرګي وایي. دې خبره ورسېدې. زما محترمو، سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم. انشاءاللہ په دې میاشت کې د خپل رب سره صلح وکړو، د والدینو نه دعا واخلو، هغې له لاړ شو او د الله د رضا دپاره ورته پخپو کې کېنه چې د الله د رضا دپاره ما معاف کا. ما یقینا تاله تکلیف درکړی دی، خو نن مولانا صاحب داسې خبرې وکړې چې د هغې مغفرت نه کېږي او هلاکت به دعا شوې ده. محمد رسول الله پې امین ویلی د الله د رضا دپاره مې معاف کړي، ګینې هلاک یم، هېڅ شک پکې نشته، ګینې څه یم، ګینې هلاک یم. زما محترمو، یو تابعي د عیسایانو د بادشاه په گرفت کې راغی، اوس دې ته بزرګي وایي، اوس دې ته د الله یره وایي. د هغه بادشاه په گرفت کې راغی. زما محترمو، بادشاه دې تابعي ته مکمل د قتل کولو اراده کړې وه چې دا قتل کومه. زما محترم وزیران ورته وایي بادشاه دا سړی مه قتل کوه، دې کې ډېر کمالات دي، دې کې بهادري دومره ده، که چېرته د دې زموږ عقیدې ته راواوړېدو او زموږ عقیده اپناو کړله، زمنګ مذهب ته راواوړېدو، یقینا د دې ټول فوج کرنل به جوړ کې، مشر به جوړ کې، د دې ټول فوج مشر به جوړ کې، بهادري پکې دومره ده. هغه بادشاه هم په سوچ کې پرېوتو، ورته وایي ګورې که دا دې قتل کو، داسې کس به بیا تا په دې رعیت کې په نظر را نشي. زما محترمو، قسمه قسمه پیشکشونه ورته وکړه، قسمه قسمه دمکینې ورکړي، خو هغه پې اډوله ایکشن نه اخیستل. ورته وایي دومره صدارت به درکم، دا به درکم، هغه به درکم، د دنیایي هرس یې ورله ورکړي، هغه پې اډوله غوږ ونه ګرول. په دې سوچ کې ناست دی زما عزتمندو، د دې بادشاه یوه پیغله لور وه او ورته وایي بادشاه بابا جانه څه په سوچ کې؟ وایي داسې داسې معامله ده. ورته وایي بې فکره شه، ما له اجازت راکه، زه به درله په لاره باندې راولم. ورته وایي تا ته اجازت دی. هغه نوجوان یې زما عزتمندو په یو کمره کې ګرفتار کو او دې جنۍ به خوراک څښاک هغه کمرې ته، هغه نوجوان هغه تابعي ته زما عزتمندو روزانه به وړلو، ځان به سینګار کو، ځان به داسې ډولۍ کو. د دې مطلب څه و چې دا به زه په ګناه باندې مجبوره کړمه. هر انسان سره خواهشات لګېدلې دي، هر انسان سره نفس او شیطان دی چې دا یو پیره دله بدکاري وشي، دا یو پیره چې کوم دی دنه لار خطا شي، او د دې پساول بیا آسان دی. خو هغه ایمانونه د غرونو برابر ایمانونه او د غرونو غونته کې مضبوط ایمانونه، الله دې زمونږ ایمانونه هم داسې مضبوط کړي. واوره دا جنۍ څلوېښت ورځو پورې کانا پینا تیاری کمرې ته وړي، ځان تیاری کمرې ته وړي او زما عزتمندو کمرې ته ځي. او دغه نوجوان دغه تابعي دې جنۍ ته معمولی شان زما عزتمندو بره نه ګوري. دا جنۍ ورته وایي ته انسان یې، ته کاڼی، ته څه شی؟ هر نارینه چې د هغې مخې ته زنانه راځي نو نارینه چې کوم دی زنانو ته ګوري، او ته بالکل ما ته نه ګوري. حالانکې ماله خو الله ښایست دومره راکړی دی چې زما غونته کې جنۍ په زرو کې یو نانیم جنۍ د هغې ښایست، د هغې ډیکوریشن او داسې چې کوم دی په قلم باندې جوړوي. ته خو ما طرف ته ډوله ګورې نه. او ورته وایي الله پاک قرآن کې فرمایلی دي، الله جل جلاله موږ منع کړي یو چې نارینه به زنانه محرمه زنانو ته نه به ګوري، زنانه به نامحرمه سړو ته نه ګوري. په چوک او بازار او په دکانونو کې شاپینګ دپاره دا پښتنې او دا زما عزتمندو غیرتمند دي، دا د دې غیرتمند پښتون د کور زنانه په بازار او په چوک کې او په کپړو په دکانونو کې به هغه دکاندار سره داسې خبرې کوي ته به یې که دا سکر اورې دی ماشاءالله، داسې خبرې به ورسره کوي. نه که نه دا جوړه کېده دا بله راواخله، دې کې لږه نرۍ جوړه نشته، خیر دی لږه ګزاره وکړه سړیه، زه خو تاله کم وخت نه راځمه، دا نورې جینکۍ دا ښځې هم درله زه راولمه او دا دومره ګاک دا خو زما د وجې دا خبرې ورسره ښځې کوي، دا خبرې نامحرمه سړي سره جایز دي. قسم په رب العالمین الحمدلله موږ غیرتیان یو، موږ او هغه نارینه په سلو کې
زما عزتمندو 1% نارینه دي چې هغه خپلو بیبیانو دپاره کور ته د بازار نه جوړه په خپله باندې راوړي. بازار کې زه خپله جوړه خوښومه، موږ نور قاري صاحب ته پته ده، بل ورځ هم خپلو زنانو دپاره هم جامې راوړي. نو هغه ما ته وایي زنانه هم راوستې وې، نو هغې به خپله خوښې کړې وې. نو ما ورته زما زنانه دي، زما زنانه دي، زما زنانه جامې تا ته نه اچوي، ما ته یې اچوي. په دې خبره ورسېد. زما ښځه ده هغه به دا جامې تا ته نه اچوي، ما ته اچوي، زما ښځه ده. زی خوښوم، دا جوړه زما خوښه ده، او چې زما د ښځې په بدن ما وکتله زما به خوښې. دې خبره ورسېدي که نو زما محترمو دې خپل مکمل کوشش وکړلو په هغه تابعي باندې. نو بعد کې ورته تابعي دغه خبره وکړه چې ګوره موږ مسلمانان یو، موږ ته حکم شوی دی چې نارینهو نامحرمه سړو ته به چې کوم دی زنانه نه ګوري، او زنانه به چې کوم دی نارینه به نامحرمه زنانو ته نه ګوري. ته یو نامحرمه زنانه یې، زه تا ته کتلی نه شم، خو به هر حال زما محترمو د ډېرو وسو او کوششونو نه بعد هغه جنۍ ورته وایي چې ښځه چې د هغه لوی الله سره ستا دومره محبت دی، د هغه لوی الله د دین یو څو خوږې خبرې ما ته وکړه. زما محترمو ورته نصیحت شروع کو چې هغه جنۍ په اسلام او په ایمان راوړلو باندې مجبوره کړله. زما عزتمندو ده ورته د الله د رسول خبرې کولې هغه جنۍ کلمه وویله او مسلمانه شوله. شکار د پاره راغلی وه او په خپله شکار شوله. شکار نه راغلی وه چې زه به دا بزرګ به چې کوم دی د لارې نه واړم، خو زما عزتمندو دی بزرګ خو دا بزرګ په خپله جوړو. موږ مسلمانان د دې صدۍ مسلمان دا خو رکاوټ جوړ شوی دی. کافران به وختي مسلمانان شوي، وختي کافرانو کلمه ویله مسلمانېدل، خو زموږ د دې مسلمانانو دې ژوند ته وګوره، د دې په دې بدنونو باندې لباس ته وګوره، د زنانو په جسمونو باندې لباس ته وګوره، د نارینو په جسمونو باندې لباس ته وګوره، د زنانو دی جشن زما عزتمندو دی ډیکوریشن ته وګوره، د نارینو دی ډیکوریشنونو ته وګوره، په دې مخونو باندې وګوره، په دې بدن باندې وګوره، لاسونو ته کړیګانې وګوره، دغه شان ګوتمې وګوره، او هغې هغه ناز او ادا او نخرې وګوره. نو هغه چې کومو کلمه ویلې وه هغه واپس لاړه. د اسلام او دین که داسې وي موږ د سره دین او اسلام قبلونه. په دې خبره ورسېدې. هغه جنۍ ورته دا خبره وکړه چې ما خو کلمه ویله او مسلمانه شومه، خو اوس دلته زندگی تیرول ما دپاره ډېر مشکل دی، اوس چرته تلل پکار دي. زما محترمو داسې تحریک دی تابعي ته هم وښودو چې هغه تحریک او هغه زما عزتمندو په طریقه باندې الله دا تابعي هم د هغه قید نه رها کړلو، د هغه مسلمانانو سره دا جنۍ هم لاړله، د الله د دین دپاره کلی وطن هم پرېښوستو، مور و پلار هر څه یې پرېښوستو، مسلمانه شول. دغه خلکو ما خو تاسو ته ویلي چې په دې گنج اړه کې زما محترمو دغه هندوان او سکانو دکانونه دی براتله، او په دې گنج اړه کې بدلته تبلیغ والا ولدي الله اجر عظیم ورکی دی به تبلیغ زما عزتمندو تعلیم کولو، دعوت و تبلیغ، واعظ او نصیحت به کولو. نو دا هندوان هم دومره متاثره شوي چې ان قریب دی په اسلام کې داخل. زمونږ والد صاحب د خولې دا خبره وایي دومره مینه به موږ سره کوله، دومره متاثر و زمونږ د افعال و اقوالو نه، زمونږ د یو بل سره میل میلاپ نه چې هغې ان قریب کلمه ویله. دې کې زما عزتمندو د رمضان مبارکه میاشت راغه سراغه، د رمضان مبارکه میاشت چې کله مبارکه میاشت راغه او زما عزتمندو دغه میاشت تیره شوله، اختر تیر شو، د اختر نه بعد چې کوم د دکانونه مقه شان تعلیمي حلقه ولګېده، بیا هغه هندوانو موږ سره به یا محبت کولو یا د هغې په ځای نفرت شروع کو، بیا به موږ طرف ته ډوله کتل نه، یا محبت کولو او یا نفرت شروع کو. زما محترمو په الله قسم چې وایي ما ترې نه تپوس وکړو چې یاره مخکې خو به تاسو موږ سره ډېر میل میلاپ او ډېر مینه محبت، اوس تاسو چې کوم دی او وایي دا تیر رمضان المبارک چې کومه میاشت مبارکه میاشت الله په دې مسلمانانو باندې راوستله، وایي په دې میاشت کې همدغه مسلمانان به زموږ دکانونو کې فنا اخیستله او دلته به یې روژې خوړلې. دا مسلمانان به دلته راتلل او په دې دکانونو کې به پټ کېناستل او روژې. پر رب کعبه قسم چې دا نارینه او زنانې د قیامت په ورځ دا مسلمانان الټه راځوړند کړي نو یاد ساتئ چې زما محترمو
عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په یو ځنګل کې ناسته ځان له شړه شړګا ده د الله یرا د الله د پاره روزه نیول هغه داسي زما محترمو پدې کې یو شپونکې را روان دي دا غړي بيزي سره لګیا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته आवाज وکړ شپونکې دی خو راشه موږ سره وکاله پینا وکي او ورته انا صائم زما روزه ده زما سدي د رمضان روزي نه وي عام نفلی روزه نیولې و شپونکې او د الله بندگی کوي د الله سره مینه وګوره په ګرمۍ کې روزه نیولې ده ټول ورځ غړي بيزي سره وا څومره لري پوری دا غړي بيزي بوزي ګران کار دی آسان کار دی زما محترم دا ورته وي خا روزه دي دا دومره تکلیف بس روزه مې نیولې ده عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ کې چې دا سړی واقعیم بزرگ دی که نه اسی راشه امتحان پې وکړه ازمیخ پې وکړه ازمیخ پې څنګه کوي ویرا د دې ګړو بيزو نه دا یو چیلۍ په موږ را خرڅه کا او دا به چې کم دی موږ ځان له حلاله کړو ماښام به روژه ماتي کې چې کم دی تاله هم څه ناستې نه درکړو او ته وایي دا زما نه دي دا زما ګړې بيزي نه دي زما د آقا او مالک دي او ورته وایي مړه دلته ستا آقا او مالک کم ځای دی ابه چرته یې پوه شوې تاسو ویني خو تا ته پیسې میلاوي شي موږ سره به خوراک هم وکړي دا ورته وایي فاین الله زما د مالک به چرته وي ما نه ویني زما د مالک به چرته وي او خو ما ویني فاینما تولوا فثم وجه الله یو ځای کې د هغې نه پټېدی نه شمه نو په باتروم کې دې ویني او دغه شان په ټانټو کې دې ویني په جوارو کې دې ویني په هر ځای کې دې ویني آغا الله نه یریدل پکار دی د رمضان المبارک یو روزه چا وخوړله په رب کعبه قسم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د غیر رمضان ټول عمر دې دا روزي نیسي د دې روزي مقابله نشي ادا کولی نن بانی جوړی خو بیماری مو دا چلې هغه چلې زما محترمو په خوش قسمتونو باندې دا مبارک میاش الله مونږ او تاسو ته نصیب کړی د شکر وباسئ پدې کې د الله عبادت وکي پدې کې تراویح وکي ختم القرآن وکا یو قرآن دې ختم کو بل شروع کا دغه شان د والدینو د غریبانانو د کونډو رندو خدمت شروع کا خپل وس مطابق به ان شاء الله زما عزتمندو پدې غریبانانو باندې خرج وکاو ان شاء الله خرج وکاو په غریبانانو پدې روزه کې زما عزتمندو صلات تسبیح یو ځل خامخا وکي صلات تسبیح پیغمبر علیه السلام خپل تر مبارک ته فرمای چې زه تاله یو گفت در کومه زه تاله یو ډیر غوره شی در کومه وې څه غوره شی دی او څه گفت دی الله رسول مبارک ورته فرمایي صلات تسبیح مونځ ای زما تره جانه که وستی کېږي روزانه کوه که وستی نه کېږي هفته کې یو ځل وکړه زما محترم هفته کې نشي کولی میاشت کې یو ځل وکړه کال کې وکړه یو ځل ټول عمر کې یو ځل خو وکړه ټول عمر کې یو ځل وکړه زما محترمو پر رب کعبه قسم چا چې یو ځل صلات تسبیح منځ کو د دې به الله پاک مخکې رستنی زاړه نوي ټول ګناهونه به الله معاف کړي کبیره صغیره ټول پکې را ټول به الله معاف کړي یو ځل صلات تسبیح منځ طریقه څه ده څلور رکعات نفلو دپاره به نیت وتړي څلور رکعات نفلو دپاره زما عزتمندو په هر رکعت کې به 75 ځل به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا دی قاری سے دا به زما دیزه پوری یو روایت کې ولا حول ولا قوه الا بالله خدا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دیزه پوری ګوره نیت یو تړو الله اکبر صحیح شو نیت سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پوری دیزه کې به 15 لزل دغه وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ټیک شو دینه پس بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه سورت چې کله رکوع ته ښکته کېږي بیا به لس ځل وي څو ځل به وي 15 او 10 څو شو 25 بیا چې کله زما عزتمند رکوع ته کوز شوي سبحان ربي العظیم دې درې پېره ویلې دې نه پس به بیا لس ځل وي څو شو 35 بیا زما عزتمند رکوع نه اوچتېږي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بیا به لس ځل وي څو شو 45 بیا زما عزتمندو سجدې له لاړې په سجده کې سبحان ربي الاعلی دې درې پېره وي دې نه پس به بیا لس ځل وي څو شو بیا چې کوم دی پاسېدلې د سجدې نه دواړو سجدو په منځ کې دا چې کومه ناسته ده په دې ځای کې به لس ځل وي څو شو بیا سجدې له لاړې بیا به لس ځل وي څو شو
75 هم دقه شان په هر رکعت کې به 75 ځل برابرې. نو دا په څلور رکعتو کې څو ځل شي؟ 300. څو ځل به شي؟ 300. کو به انشاءالله ټول یو ځل خامخا وکړي، د الله د رضا دپاره وکړي. انشاءالله د هغې نه پس دعا وغواړه، هره دعا به دې الله قبلوي. کو به انشاءالله. زما محترمو کوشش شروع کو چې انشاءالله العزیز په دې روژه کې ګوره زنانو به ځان له چې کوم دی 2 سوټونه اخیستي، لوریانو دپاره به دې سوټونه اخیستي، د بچو دپاره به دې سوټونه اخیستي، کپړې به دې اخیستي، پیزار به دې اخیستی، او هغې ته به څومره خوشحالي کوي. په رب کعبه قسم زما محترمو ما تاسو ته وویلی چې موږ او تاسو له دا مال، موږ او تاسو له صدارت، موږ او تاسو له وکالت، عزت، دا هر څه چا را کړي دي؟ الله را کړي دي. د قیامت په ورځ به همدقه الله به تا نه ګیله کوي، ای بنده زه وږې وم تا ما له روټۍ ولې نه راکوله؟ یا الله ته د لوږې نه پاکي وایي زما یو بنده تا نه روټۍ وغوښتله او تا هغې له روټۍ ورنه کړه. زه نهر ومه ما ته د کپړو ضرورت و، یا الله ته خو د دې هر څه نه پاکي. په رب کعبه قسم زما محترمو دا یتیمانان، دا کونډې رنډې، دا غریبانان، دا مسکینان، دا په چوک او بازار کې ولاړ وي، دا په لاره کوڅه کې ولاړ وي، دا د مسجد ګیټ سره ولاړ وي، دا زما عزتمندو زما او ستا بچو ته ګوري، دې جنکو ته ګوري، دې ماشومانو ته ګوري چې دا قیمتي قیمتي لباس یې اچولی وي او را روان یې خوشحالي کوي. ما له بابا جان چې کوم دی پیزار د اختر دپاره واخیستو، ما د اختر دپاره په 200 روپۍ باندې دا جوړه واخیستله، دا مې د لور دپاره واخیسته، دا مې د ښځې دپاره واخیسته. په رب کعبه قسم زما محترمو دغه منظر الله چې د دې یتیم او د کونډو رنډو د غریبانانو یتیمانانو په زړه باندې کم درد او تکلیف تیریږي. موږ او تاسو کې د زناورو خویونه راغه، زناور خوراک کوي. زما عزتمندو د دې زناورو نه یو زناور رایله که الاله که دا بل زناورو پسې مخ هم نه راړئ، زما خېټه ډکېږي په هغې باندې څه پروا، بل کړیږي دردیږي. زما عزتمندو لوږې تندې پې تېرېږي، برمنډ دی. شي که نه زمونږ او ستاسو څومره جامې په المارۍ کې را ځوړندې دي. هغه بزرګانو چې یو جوړه به یو پې را واچوله او وی به ایستله، هغه جوړه به صدقه کړله چې د یو غریب کار به پې وشي. موږ انبار کړي دي، یاد ساتئ دا چې کم خلک جمع کول کوي، انبار کول کوي، د دې شته نعمت نه به یم الله خلاصوي. اخلاص زما عزتمندو خرچ باندې الله ډېر زیات خوشحالیږي، سخاوت باندې الله خوشحالیږي. سخي سړی جنت ته نږدې دی، الله ته نږدې دی، الله رسول ته نږدې دی. بخیل بزرگ عالم ولې نه وي زما عزتمندو خلقو نه لرې دی، جنت نه لرې دی، الله نه لرې دی، جهنم ته نږدې دی. د دې بخل د وجې به دا عالم دا بزرګ یو ورځ جهنم ته ورغوزار کړلی شي. چې دې که د بخل ماده ده، بخل به نه کوو انشاءالله. دومره اوس خو دې کېږي چې خوا کې ګاونډیانو کره چې کم دی یو کونډه اوسېږي، یو یتیم دی، یو یتیمه ده، هغې له یو جوړه واخلي. دومره اوس نه کېږي. هغې له پیزار واخلي، دا د اختر دپاره دا چپړې مې درله اخیستې دي، د اختر دپاره دا تاسو کره یو یتیمه ده، یو یتیم دی یا یوه کونډه ده، د هغې دپاره دا یو جوړه ما اخیستې ده، ځان له دې وګنډي او دا پیسې م واخله په دې دې ځان له وګنډي. یتیم هغې له دې زما عزتمندو یو جوړه واخلي، ځان سره دې په موټرسایکل کښېنئ، د لاس نه دې ونیسي، بازار ته دې بوځي. راځه وروره خپل رور دپاره مې جوړه اخیستې ده، ته مې ورورې راځه، تا هم کلمه ویلې ده، ستا اوس نه کېږي زما خو کېږي که نه.